बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ज़मारुणो नन तاسو ته زه د خطاطۍ په حوالې سره د خپلې لیکایې د سمولو په حوالې سره یو څو خبرې کوم. که چېرې تاسو خپل لیکایي سمول غواړئ چې زموږ لیکایي ښکلې شي، ښایسته شي، نو د لیکایې دپاره بنیادي اصول چې کوم دي نو هغه خپلول ضروري وي. لیکایي یو خدا چې انسان په قلم باندې لیکایي زده کړي او پوره د اصول مطابق زده کړي، په هغې کې خو یو محنت ډېر زیات لګي او دویمه دا چې په هغې باندې وهم ډېر لګي. تر څو چې ستا یو لفظ صحیح شوی نه تر هغې پورې ته بل لفظ نشي لیکلی. ستا د قلم چې کوم قد دی دغه ټول پیمایش دی، د دغه پیمایش په حساب سره هغه لفظ جوړیږي. دویمه طریقه دا ده چې صرف زمونږ عام خط چې کوم دی نو هغه به څنګه صحیح کیږي. نو د عام خط د صحیح کېدو دپاره ستاسو ته زه یو بهترینه طریقه ښیم. دا ستاسو ته مخې چې کوم دی نو دوه کاپۍ پرتې دي. یو دا دغه کاپي ده، څلور لین د انګلیش کاپي ده، او دا بله چې کومه ده نو دا د اردو عامو ساده لینو والا کاپي ده. دا یو مارکر دی چې دا کټ مارکر دی، وګورئ دا کټ مارکر دی. او بل دا عام پوینټر دی یا ساده پن تاسو استعمالولی شئ. مونږ به داسې کوو چې مونږ به په دې ساده پن باندې د خپل لیکایي سمو او ورسره په دې مارکر باندې به مونږ خپل لیکلو سمو. نو دا به څنګه کیږي؟ د هغې دپاره یو څو اصول دي چې هغه زه تاسو ته وایم، نو هغې اصولو باندې ځان پوه کړئ. دا جی یو مارکر دی چې دا کټ مارکر دی. د دې کټ مارکر په ذریعه باندې دې ته وګورئ دا کټ دی، په دې باندې به نن مونږ لیکل کوو. نو د دې لیکلو چې کوم پیمایش دی نو هغه د دې قلم په قط باندې کیږي. او قط څه ته ویلی شي؟ نو ګورئ قط څنګه د قلم دا مخې ته پلنوالی دی دا کټ دی، نو دغې ته قط ویلی شي. قاف طا قط. د دې باندې ټول د لفظ پیمایش کیږي چې هر لفظ به دایره به څونه وي، لفظ به اوږدېږي څومره. د دې ټول پیمایش د دې قلم د قط په حساب سره کیږي. که تاسو لفظ هر څومره غټول غواړئ نو چې تر څو پورې تاسو ته د قلم پیمایش معلوم نه وي تر هغې پورې ستاسو لفظ نه ټیک کیږي. نو چې تاسو ته دا اصول معلوم وي نو بیا به تاسو لیکلو کولی شئ. تاسو ته داسې مخامخ چې کوم دی نو د ټول نه مخکې به ځان ته ګایډ لاین ولګوئ. نو ګایډ لاین به څنګه وي؟ مونږ به یو لین پسې درې قطه ولګو. مثلا دا یو لین دی، دې لین پسې مونږ د دې قلم د پلنوالي درې نشان لګو. یو نشان مو لګو، دا ورپسې دویم نشان شو، ورپسې دریم نشان شو. داسې به مونږ د دې لاین بل سرې ته هم درې قطونه ولګو. دا درې قطه فاصله شوه. دې پسې م یو لین راښ کو، دا دواړه لینه یو شو. اوس دې پسې به بیا دوه قطه لګو، په منځ کې به د دوو قطو فاصله وي. دوه قطه دې غاړې ته، دوه قطه دې بلې غاړې ته. دا لین هم یو بل سره میلاو کو. ورپسې به بیا مونږ د دریو قطو فاصله باندې لین راکاږو. درې قطه دې سر ته ولګېدل، درې قطه دې بل سر ته دا دې ولګېدل. نو دا لین به هم مونږ ځان سره یو ځای کړو. دا مونږ سره یو ګایډ لاین راغی چې دا ګایډ لاین د دې اصول مطابق نه دی، خو لکه اصول تاسو ته ما ښوول چې درې قطه بره، منځ کې دوه او لاندې درې. اوس مونږ په دې کې لیکل کوو. تاسو په دې کې لیکل څنګه کوئ؟ د قلم به تاسو څنګه نیسئ؟ نو قلم د نیولو طریقه چې کومه ده نو دا ده په دې دوو ګوتو کې لاندې او یو ګوته پې د پاسه. څومره چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري دومره فاصله باندې به تاسو دا ونیسئ. دویمه دا چې تاسو به دا خپل دغه چې کوم دی نو قلم به نیسئ څنګه؟ نو داسې په دې ترس باندې به دومره په ترس به تاسو دا قلم نیسئ. دا سیده لین ده، ورپسې څنګه نشان تاسو ته ښکاري په دې ویډیو کې دومره فاصلې باندې تاسو قلم ونیسئ. بیا تاسو نه بس تاسو دا پیج او ستاسو د سینې ترمنځ فاصله به څومره وي نو هغه فاصله چې کومه ده نو هغه به کم از کم چې کوم دی نو یوه نیمه لیش فاصله به تاسو سره وي.
یو نیمه لیش فاصله به ستاسو او د دې وجود دغه د دې کاپې درمیان کې یو نیمه لیش فاصله وي بالکل مخامخ چې کوم دی نو تاسو به لیکل کوئ. چې کله لیکل ستاسو بالکل مخامخ وي نو لیکل به مو یو خو مضبوط راځي او بل دا چې ښکلي به هم راځي، نظر په تولې به هم برابر راځي. او که چېرې دا سیټ ته وي نو بیا سم نه راځي. دا اوس دې وخت کې چې کوم دی نو تاسو ته مخې ته دا څلور لینونه موجود دي، نو دی کې به اوس مونږ لیکل کوو. دا ساده دغه دی مارکر دی مونږ سره کټ کو. تاسو په قلم لیکل غواړئ نو په قلم لږ ګرانه وي، دا ساده مارکر دی چې دی باندې لیکل لږ آسان کیږي. ګوره او ته دا بره لین نه مونږ د ټول نه لومبې الف شروع کوو. الف هم قلم کېښودو په ښکته هم راوته، ورو ورو به قلم داسې لږ تاو کې بالکل سیده به کې. نو د دې بره څوکه به مو ځي دقسې ګوره مات شو. ورپسې دا ګوره دا بې د بې به مونږ څنګه لیکو، شروع مو کړه کشتۍ په شکل لالو سره مو بیا بره کړه. دا شوه بې، څوک ورته با وایي، بې ورته وایي. نو د دې د لاندې کو تاسو یوه نقطه وکې نو د دې نه به بې جوړه شي. خو چېرې تاسو پرې د پاسه دوه نقطې وکې نو تی به ترې جوړه شي. خو درې پرې وکې سې به ترې جوړه شي. او که نه توی پرې وکې نو ټې به ترې جوړه شي. نو دا یو شیپ ته خو صرف د نقطو هغه فرق په دې کې راځي. ورپسې دا ګوره دا یو بله شکل همدغه شیپ دی مونږ ولیکو، د پاسه دوه نقطې نو ته جوړه شوه. دې پسې جیم دی نو جیم به د ټول نه مخکې د قلم په دې سوکه باندې نری سوکه باندې داسې د جیم سر جوړ کو. ورپسې لږ په ښکته رالو دی دویم لینه پورې. دې نه لاندې بیا دایره ده، دا دایره هم را دا کړه او بیا هم هغه ځای له ورسوله. دا شو جیم. اب هغه ورته وګورئ دا جیم جوړ. دوباره یې ته بیا لیکم. ګوره دا دې ځای نه م شروع کړه په مخ کې ډبل لین، بیا ښکته، ورپسې دا ګوره دایره جوړه شوه. اوس دې نه تاسو خیم جوړولی شئ، چیت هم جوړولی شئ، حیت هم جوړولی شئ. خو کوشش به دا کوئ چې د جیم دا سوکه او د دې دا جیم دا شا چې کومه ده نو دا برابري دا مخکې وروستو نو بیا دا دایره چې کومه ده نو دا دایره دې ته بیضوي دایره وایي چې بالکل دا هګۍ په شان چې داسې معمولي نشان دې ته داسې ولګوئ نو دا بالکل دا هګۍ په شان انډې په شان چې کوم ده نو دا دایره ښکاري. د جیم دایره او د عین دایره چې کوم ده نو دا دواړه یو وي. دا دایرې یو وي، د دې وجې نه په دې دایرې بار بار جیم په لیکلو کې لږ مشکله وي. خو تاسو به کوشش کوئ چې تاسو د ټول نه مخکې دغسې شروع کړئ. دا ګورئ اوس مونږ په ساده پین باندې لږ لیکل کوو. نو په ساده پین باندې هم ډېره اسانه طریقه ده. همدغه څلور لینو د انګلیش کاپي والی په هغې کې د ټول نه مخکې الف دی نو بالکل سیده راښکو، بیا مد جوړ کړو. دا ورپسې ګوره بې شوه، ورپسې دا ګورتې دغسې دا سې جیم. بالکل کوشش به دا کوئ چې بار بار هم په دغه کیسز به کوشش کوئ. دا ګایډلاین د دې دپاره چې تاسو د دې نه بار نه وځئ. هم په دې کې دننه چې تاسو کوشش کوئ نو ستاسو لیکل به سمیږي. دې ته اوس وګورئ نو دا همدقسې بالکل سیده الف، د پاسه هم هغسې مد. خو چې کله تاسو لیکل کوئ نو ځان ته مخې ته هغه لیکل ږدئ او هغې ته بار بار ګورئ. خو د هغې نو خیر د دې ویډیو نه یو پکچر ځان له وباسئ او هغې ته مخې ته کېږدئ نو هغې نه بار بار لیکل کوئ او پریکټس کوئ. د پریکټس کولو طریقه چې کومه ده نو هغه هم دغه طریقه ده چې تاسو الف لیکئ نو بالکل سیده، بیا ورپسې با شوه، تا شوه، نو با هم شیپ دی. ګوره تاسو پریکټس کوئ نو څنګه به کوئ، ټول نه مخکې به تاسو ګوره با ده نو یو پیر هم داسې ولیکله. دا ضروري نه چې تاسو حال په منځ کې لیکئ، لاندې ولیکئ بار بار د هغې پسې چېرې دا زما به سیده شي. دا تاسو بار بار داسې لیکئ. دارنګې ورپسې الف دی نو الف هم تاسو بار بار کله به سیده راځي، کله به کوږ راځي، خو تاسو به کوشش کوئ د هغې د سیده کولو. ورپسې داسې ګورئ نو دا چې کله تاسو یو لفظ ټیک شو نو بیا بل لفظ پسې، داسې نه چې د سیل مې تاسو شروع وکړئ او الف نه والې تر جیم پورې ها پورې په مخکې لاړ شئ. نه، د شروع نه تاسو په الف پریکټس وکړئ چې کله الف صحیح شي ورپسې بیا په با پریکټس وکړئ، ورپسې بیا په جیم پریکټس وکړئ. دا دوباره تاسو ګوره زه په مارکر باندې لیکم. دا
دا په ساده پن باندې هم درته لیکم او کوشش وکړئ چې د زیاتو لفظونه چې تر څو یو لفظ نه سم شوي نو په مخکې باندې مه ځئ لومبی کوشش په لومبني لفظ باندې کوئ چې څومره هغه ښکلی شو مفردات هم تر څو پورې سم شوي نه تر هغې پورې چې کوم دی نو تاسو لفظ پرېږدئ مه تو انشاءالله چې په دې طریقه باندې په لږو ورځو کې بس تاسو لیکلو کې ښه فرق راشي او لیکل به هم ښکلي شي نو دا زموږ ویډیو دې ته وګورئ بیا هم کو تاسو ته څه قسم څه مسلې نو په کامنټس باندې چې کوم دی نو تاسو موږ سره دا کولی شئ دا باره کې خپله رای را کولی شئ نو انشاءالله چې تاسو ته بهترین ګایډز ملاویږي او دې دپاره چې کوم دی نو زموږ ویډیو لایک کې شیر کې انشاءالله چې راتلونکي ویډیوګانو کې موږ کوشش کوو چې نور هم څومره هم کیدی شي موږ نو تاسو ته موږ په اسانه طریقه باندې د دې خطاطۍ دا اصول ښیو طریقه کار به ته ښیو دې نه علاوه کو چېرې تاسو ته خامخا موږ سره رابطه کول غواړئ نو زموږ نمبر چې کوم دی نو هم ځان سره یاد ساتئ 0346 96 97 98 2 دا زما واتساپ نمبر هم دی او عام نمبر هم دی